باب کسوت الکعبه باب دې په بیان د غلاف د کعبه. الله اکبر. اول هغه سړی چې چا په کعبه شریف باندې غلاف خېجولو هغه توبه حمیریو اسد یا سعید نوم ابو کریب لقب راغلو د بیت الله شریف نوړولو د پار الله په لار کې ایمانی انقلاب پکې پیدا کړ نو هغه مسلمان شو او بیا وچ ما خو نړوله اوس د دې د تزیین تنظیم کومه ان تزیین تنظیم دا شو چې کعبه باندې غلاف وخېجو اوسم چې الله تبارک وتعالى تاما سره حرمین ته بوزي نو باقاعده مکه ته نږدې یو زید او هغه ته کسوت الکعبه وي مازیګر نه ماخامه پوری هغه کې خلق اجان زی او تماشې کوي چې څومره د بیت الله شریف یادګارونه دي هغه التکشته فخوانی منګي هغه مشته آب زمزم په کوی باندې چې کما سرخوا دغه صبره خشته هغه زمانه چې د کعبه شریفي کم دیوال د دروازه دی لرګي وا هغه دروازه هم شته نو ډیر یادګارونه شته او پای کې غلاف کعبه هم پروت دی پخوانه زمانه څنګه او بیا څنګه اور بیا هغه زې سره کسوت کعبه ورته وي الته کې د کعبه غلاف همیشه هر کال جوړیږي او په زرګاو ریالونو په ایمان خرچي اخبارات کې راځي. امام بخاری علیہ رحمت دا باب ذکر کړي اشاره ده چې کعبه کو ډامپنا جایز ہے د کعبه باندې غلاف چول دا اسراف نه دی دا جایز دی. جلست مع شعبہ علی الکرسی فی الکعبہ. ابی وائل صاحب فرمائی ز ابی شیبہ سرا ز شیبہ صاحب سرا په کرسی باندې ناستم په کعبه شریف کې فقال ندیوی جلس هذا المجلس عمرو دغه مجلس په دغه ځای کې چې ته ناشتي یو ځل حضرت عمر سے ومناستو فقال عمر اعلان کړو رضی الله عنه لقد هممت ما قص کړی دی الله اضعفی صفراء ولا بيضاء چې پرې نه کېدم په دې کعبه کې سره صفرا زړ یعنی سره ولا بيضاء نسپین چاندی الا قسمته مگر چې وی شکم قسمته وی شکم قلت ماوی ان صاحبک ستا مشران چو مرګری ستا مشران ستا نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر لم یفعلا ای خدا تقسیم نو کړي تو قال عمر هما المرآن اقتدی بما داغه ځوانان دي داغه ناری نه دي یعنی هغه شخصیات ځوانان دي چې دوی پس اقتدا کوم زینوي شم او دې کې څه مسله ده چې دا شې ویشه عمر سیبا بعض علماوی بیت الله شریف کې چې کوم دنه نیازاتو د الله په نام باندې خلق و بارن نیازونه د زن راوړل د الله په نوم باندې او په کعبه کې جمع کول ویره دا ویشو لیکن غیبانه د اشکال چې نبی علیہ السلام ابو بکر غاوی شلی دي نو سو کوئی چې اشاره ده لکه هغه سونا او چاندی ته او غلاف کعبه ته چې دا کعبه غلاف دا سونا او چاندی چې دا ویشما نو خلق ورته چې حضرت سے دا غلاف دغه سے پریخو ابو بکر صدیق سے پریخو بدی چې چاندی و غیره وا هغه سره هغه کې دخل نه کړي نو دې بزوم په کې دخل نه کوم نو دې معلوم شو امام بخاری وایي چې کسوت کعبه هم جایز او په غلاف د کعبه کې تصرف هم جایز شو نن غلاف کعبه کې تصرف کوي ښا چې کوم زوړ غلاف یې کنه چې کوم پرانیز کوزي کی
هغه باقاعده شیخان مشران چې دی هغه په کورونو کې تقسیم شي بعض خواص ته ملاو شي نو اوس پکې بازارم لګي کلا کلا چې بعض خواص څخه هغه خرڅي هم دا چې بازار کې خرڅي وکته تالاش او تتبو کې مطالب ملاوي کې په 1000 ریال باندې تقریبا 1 فٹ مربع درته ملاوي په دې باندې پوښوي او اوس مخاله چې کوم د په کعبه کې نظر ور کوي تاسو خو نه تل الله پاک تاسو ما سره بوزي بخیلان کېږي ما دا خادمان چې کوم دي کوم دي خبره کوي زموږ د کلی یو خادم 28 کالونو سوال ته خدمت کوي دا یې زم دې پکې او عثمان نوم دې خسته عربي وي او قران حرم مدرسه کې د قران یادې آی قصه کې چې دا درشل د کعبه چې دنو دا باقی دا زید لکه اخر ونی شي دا دیوال لکنه ورغه دلته بند شي مخه دیوال دی وې داسې عرب یار سوچي وې پته نه لګي خدا چې کله طواف لراشي نو بس دا بندل راوړي شاته ورته بیا چې موږ صفای کو نه پیسې راو باس نه پیسې دغه لپاره بیا بیت الله شریف لوازمات باندې بیت الله په اخراجات باندې هغه لګي حرم شریف باندې وې تاسو چې زر ریال یو شریخي 2000 ریال بندلې پکې پرتی دا پته چې زید د کامر د کې وکړي پوجګانا دلته ته 500 روپیا ورکې وې ډاکټران له چې په زرګونو ورکېونه کې تعالی 500 روپیا ورکونه سبوشي په نشي مولانا سیوا آی په لکونو ورکیو بچواله سرکار اړه پروا نه مخکړه باب هدم الکعبه باب د په بیان د نړولو د کعبه قرب قیامت نه خبرداري فرمږ ویلو چې کعبۃ الله چې دا اب او نړول شي او چې څو پور کعبۃ الله په خپل حالت باندې دا نو بقاء للناس د پورا جهان بقا وي جی دا وګد حدیث دی دغه اختصار دی مشکات کې تاسویل دی ترمذی کې وتا سویلی حضرت عائشہ فرمایي چې نبی رسول الله فرمایلو یغزو جیش الکعبه یغزو قصبو کی او لخر الکعبه کعبیتا یا څنګه نه یغزو قصبو کی غزا معنی بالکل نه کوي اراده بو کی جیشن یو لخر معنی خلاص کا الکعبه نرول کعبیتا جیش الکعبه بنا یغزو جیشن الکعبه مقدر کا کعبیتا نو سبقی لکا فیخصف بهم نو اللہ بسمکا پرانزی نو دوی رپکی کتخخ کی ولی لگو انشاءاللہ ولگو جی مشینان جی نوز دکرنی خاجی حدیث کې راځي چې دا یو لوی لخر وي او دوی برازیل کعبه نړولو لپاره او چې کله قریب راشي او دوی په یو میدان کې په لار کې لوی بازار وغیرہ هم وي انو الله پاک به زمکه ته حکم وکي او بل شي نو دوی په ټول ختم شي حضرت عائشہ ذکر چې یا رسول الله او دکانداران غلامان جریان چې بيزي بصري ایسه قصور کړي دي الله خو په دغه وخت ټول یو ځل باندې خخ کی او بیا یو بسوالا نیاتهم هر یو بیا په خپل نیت باندې پاسی جی کانی به گویا کی چیز نړون کې د کعبه زګورما اسودن تکتور حبشی افحجو معنا افحج لند پندو کے لندو پندو والا افحجو سمانا کجے تاسو د کجے وای کنه افحجو کجے غو پیجنه کنه کجے دی ته وی چې د خپل ګوتی داسي وي او پوندې داسي وي لخپې ګوتی د دوړ خپې داسي شي نږدې
او پوند لري لري وي لای ته کجه خلق وي کجه لن پندو کې او کګو پندو والا یقلوا حجرن حجرن نړۍ با کعبه ګټه ګټه یو ګټه باغله کتب وردی یعنی خم مطمئن به ولاړی بدبخت او کعبه به نړۍ او د چاته وس بني چردار سکو خلبه جمهوریت ته څوک سکینو کوي یحرب الکعبه نړۍ به کعبه لرا ذو سویقتین خاوند دو لندو پندو کې من ابشته د تور باب دې په بیان د هغه حدیث چې وارد دی د حضرت سیبنا په حق د حجر اسود ګوره مولانا صاحبہ د بیت الله شریف سلور کونی دي سلور ګټونه دي یو ګټ چې کوم دی جانب مشرق ته دی آیت رکن حجر اسود وای او پدی لکه ګوره دا دیوالی کن لکه دا دیوال دا یو دیوال دی دا بل دیوال دی حجر اسود دې دیوال په دې سوکه کې دلته نه دی ګوره پلان دې سوکه کې دی چې دې غارته دې کې دا حجر اسود چې کم دینو حدیث کې راځي چې دا د جنت کان دی الله را لګلو او دې تک سپینو اسی د پيو د شاودون زیات سپینو خدای خلقو د مسرا د ګناونو اثرات پر راتل نو حتا سوارا سوادن نو تک تور شو او اوسم پاغي باندې دا ګټ دنه نو عربو دیاری باندې چاندې خول اچولې ده نو باندې چې کوم سپینه ښکاری کان تک سپینه هغه چاندی ده حجر اسود پکې دنه ده خبر دا سر دنه کینو له بخولېږي دا سر نه دا خب پورا دم نزي الله کولی زو ان شاء الله جی عمر صاحب چراغ حجر اسود تانو فقبلوا خلق فقال بیاوی انی لا علم زخپیگم چانکا حاجرون ته یو غټه لا تضر ولا تنفع قدرت نشته چې چاله تکلیف ورسه قدرت دې نشته چې چاله ته خیر ورسه ولولا رایت النبي صلی الله علیه وسلم کې چر نوې چې مال دلو پیغمبر پاک یقبلک چې ته خپلول ما قبلت کن ما وت چر نه خپل کړي یعنی حجر اسود مبارک دو خبر عمر سے وکړي یو دا چې ستا تقبیل مسنون دی ځکه نبی پاک قبول کړي خپل کړي زه د خپل نبی سنت ادا کوم دیم دا چې ستا قبولیت خپلول دی لپاره نه دی چې تاسو زه خیر د دنیا تاسو زه خیر طلب کوم یا د تاسو ستا په تقبیل سره ځان د شر نه بچ کوم ته یو ګټه ستا په لاس کې نه خیر دی نه شر دی زه خو د پیغمبر سنت ادا کوم اوس دې د زما خپل اندیه دا چې پیغمبر علی السلام ول خپل کړو د دې لپاره خپل کړو چې د جنت ګټه او د جنت ته ګټه استقبال کړي دي لکه بل حدیث کې وتاویلی کنه مشکات خود یاد کړل دي کنه سورۃ الانجونه ان ګور هغه کې دا روایت خوشتي کنه چې کله چې ډېر مودې پس باران ورېدل شروع کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپل سینه د زبر بند کړه په حدیث عادم من ربي زما د رب طرف نه نوی ملمان را روان دي دا هغه حجر اسود ملمان نو خپل نو هغه کې غلاتن فو ولا تزور دي خدلته مصیبت دی د بیلینا او د غرنا کانی راوښتې شي راوړل شي او په درگاہونو باندې کې خود شي او بیا هغه چې کوم دنو تنفو او تزور شي څوک بادو بازي څوک بلو بازي څوک بلو بازي او په دې مخلو داسې مین کړی چې لا اخري پوه شو کنه مخ کې دا ولا تنفو بیا دی ورته باب اغلاق البيت باب دې په بیان د جواز د بندولو د دروازو د بیت الله شریف نمبر 1 یعنی بیت الله شریف دروازه بندول شي سواء العاقب فی والباب نه مراد ده چې طواف کی ته کول شي مساوي او دروازه به بندول شي ځکه چې چر دروازه کولاو شي نو ازدحام به پیدا شي نو قتل و غارت به پیدا شي جنگ جګړې به پیدا شي
تاسو دل تناسه مزه مې وکړلې کله چې حج موسم وي او باران وریږي الله اکبر هیڅ داسې وخت نشته مولانا صاحبہ هیڅ وخت سکند نشته ره چې دا کعبه طواف موقوف شي ما دا یو مسله ته وکړه یو سړی ماته چې د موز په وخت کې موقوف شي ما دا موز چې تنه چا پیره دي دم نو منه طواف دی بیا ما ورته لکه په دې وخت کې طواف کیږي اسمه ځان خبر وکړم هغه زه خدای رښتینه کړم اج موږ مازیګر موږ کوم مستولاړو موږ وکړه د بال خلکو دا طواف کو کنه نو په دې طواف کې اقامت وشو ایله په صف کې زه ملاو نشه ایده قصې ولاړو مې ګور طواف ته ولاړ لیکنه دا ولاړ رز شپه چې سوخ بیت الله ته کوشي نو فاستو چې بس دا اجان اوسې راغل دي البته ودا نه محسوس کی عبدالوارث چې دا شپه دا رز ده الله والله نیک وخت خلار خوشی کنه ان شاء الله ادھر مرغی کھلا بس دعوتی اور دعوتی جمع کرو عمر کے لے جاؤ میں بھی 1000 روپے دے دوں گا تمہیں نہیں سمجھتے ہو جو بھی جائے یار آج میں موج میں ہوں ابھی 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہو اگر کوئی حج عمرے پہ جاتا ہے لیکن ابھی داخلہ کرے تب مسلم خوشبوشی اخلاق دا کعبی جائز شب ہاں نو خبره می کولا چې کله باران شي کنه الله اکبر چې باران شي نو میزاب کعبه نه بر نه خبر ازي کنه او دا جان د عرب ارس بیا چټان شي هغه د میزاب کعبه لاندې ودرېږي چې دا وب رحمت په معنی راشي نو په دی وخت کې کته غوته تش فرشته نو چې خلک منډي وي نو څوک تاو شي د چا سر ماشي څوک لاندې راشي څوک په لفاظ وږي اکثر دا نوکران دي خادمین چې وای و یو مرشه سوګه دو مرشه سوګه درې مرشه دا سر نو کدا کعبه دروازم کولاوي کنه نو هر یو سړي بدن ازدحام کو نو تاسو په خپل دي دروازې نه دن کېږي او سر زر کسانی او دن کېدل غواړي څومره تکلیف وي نو دا شکر با چې اغلاق الکعبه کعبه دروازه بند ده دا جایز دي او د کعبه په دن هر یو ګټ کې تموز کول شي هغه څلورو ګټونو نه کله چې مکه فتح شوانو پیغمبر علیہ السلام دن نشه حضرت صاحب اسامه ابن زید او بلال عثمان ابن طلحه دا حاجب د مکیو حاجبین کنه اوس مو دی خاندان څنګه چابی دا فاغلقوا علیهم الباب دوی پاتر سے دروازه بند کړه فرما فتحو چې دروازه کلاو کړه کون توي اول من ولجا اول هغه سره مچ زدن نشما ورشوی فلقیت بلال فسالتو هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قالم بين العمودين اليمانيين او چې دنه هغه دوستنی یمنی دوستنی چې دی دای مې څه ولاړو ابو ذکر دی الله اکبر او بدن نسل غواړي نو اته زه مچ مال د خدای خدمت مو خرا کی کنه یو زت چې پکې دنه شنو خون مګي دا بادشاہنی د په کونو کې من غولم خفي دا خیال دی ورته ارزه کله کله ور چې دیره پاسره لکشن ته ودري او دا څومره چې دل دی کنه مشرف دی کې څومره دی دی کابي کې دنم تلی یو دا باقاعده بادشاہ ته دروازې کلاوي دی باقاعده دن نه تلی او بالکل بعض الصلاتین د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکي خالو رسي اېد دروازه کلاو کې دن لاشي زه مېره کې دی په سره داسې الیکشن ته ودرېږي او هر چالنې چې وزیر اعظم شي یا صدر نو هغه ته کلاوي کنه د صدارت شي ته د غواړي سر دین یې ځوانه او چې هلته سره فارش بیا راځي استعفا ورکړي یا نه چې بس د ما صدارت ختم دی جی قربان او شو کنه دا مخکې حدیث دی او ځان له راړو یعنی هر یو ګډ کې ودرې دي شاوه خدای حدیث ته مخکې ویل اخلاصول دي ښا ور اذا دخل کعبه ما توکه دا زتا ته خیم ګور دا دروازه ده کعبه ته دن نشو حضرت دا دن نشو
سیده دقه سلار دی خو لانه سیده دغه سلار چې مخامخ چې کوم د کعبه دروازې مخامخ کوم دیوالو 3 غزه فاصله پرې خدا ته مشورو جی مشاقب الوجه حين يدخل ويجعل باب او يقدر دروازه قبل الزار شاتا يمشي روانه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه ترضی چې د حضرت او د مخامخ کوم دیوالو اغي تقریبا من ثلاثه اذن 3 غزه دی پاتې شو فیصلی مزکاو بس ولی يتوخى المكان الذي اخبروا بلال قص کوت ابن عمر د هغه دې چې خبر ورکړو دی لره بلال سیب چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی فی چې دلته مذکره ولی صلاح دین باس او نشته کوي چا باندې ګنا ان یصلی فی ای نواحی البیت شاه چې کوم ځای کې مسلمان ځانا چې کوم ځای کې حضرت کړي دي نو التکیږي او چې کوم ځای کې نه کړي نو نکیږي نه د بیت الله چې څنګه بار مسکیږي نو داسې دن نه پکې مسکیږي هر یو دیوال د څنګه بار نه کعبه ده داسې دن نه کعبه ده جی اوس مطلب د امام بخاری دا دی چې لکه کعبه ته د نسل دا صد ارکانو د حجنا او شرایطو د حجنا واجباتو د حجنا او سننو د حجنا ندي ونه چې دانه چې خامخ بدن نه دي حضرت ابن عمر صرف سوسو در حجت الله وکعبه تنو در نشوي باب من لم يدخل الكعبه وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا ډیر زیات حجونه کړی دي په غم کې او په حالت امن کې حجت الله حالت جنگونو کې امن جنگ له حجت الله لیکن حجونه بسیار کړو ودن نو تر کعبه ته ایتمرا عمره لتلو حضرت سے پتا بالبیتی د عمره طریقه دغه دغه اجګر عبد الوارث سے د عمره طریقه دغه چې دې جنا مثلا ته احرام تړي دوه کپڑے بوا غوندي دا غسل بو کی مسنون طریقه دا کمیسو پرتګ بکوس کی یو لنګ بو تړي بل صادر په پزان واچي او په دې طریقې سره به صادر پزان واچي اوس داخله نه کی دوی اوغ نه صادر دغه کی صادر بداس داس واچي مکمل 2 رکعات نفل بو کی 2 رکعات نفل دوکړه نو چې سلام دیوار السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نبی ابداس کی دا سر دې برسیره ک بیا به اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرها لي وتقبلها مني بیا به لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك په دې ترتیب سره به دا یو ځل تلبیه رکن دی بس اوس محرم شوي فتق الرفس والجماع وشكنا او ستر الراس وشكنا ولبس السراويل والقميص دي بوتان بس بند خوشبویان مثلا بند اوس بت دغه او صادر به بالکل دغه سے ساتي دا ما تو ګور بالکل به دغه سے ساتي احرام صادر چې کله زیبا تلبیه بوای چې بیت الله ته نږدې شوي حجر اسود مخ کې لیکوا لکه د زړو کتابونو کې لیکي د توري لیکي باندې چودريږي اوس لیکه دا اوس روانه کړدا اوس یو فرش دی نو چلته نږدې شونه استباب وکي استباب صادر بداسي کی نو احساس دا صدر بخو کته داسې واچي چې نوم و غیره د هر څه پټ وي سره دا وي ٹھیک شو او بیا به اول 3 شوتا آی کې به اظهار د جلادت او د پهلوانی کې راځي دا چې ټوپونه سو خوګ نه کې الخلج دا چې جهالتي بس دا چې ما سره لازم ته خیم کنه ان شاء الله دا وګورئ دغه دا څه لازمي دا ځان څه یا څوک داسګي پرې څوک نه خوږي پوښي چې و شکر دیول دریو کې وا منډه ورته بیا باقی سلورو کې سہولت سره هغه چوکي
بیا به اخر کې رکعاتې طواف کې په دې شرط نور خطو ټیم ني غرمني وخت مکروه ني سالمون نرسو ټیم ني مازګر نه پس ټیم ني ټیک شو او دا استباب ختمه کې بیا موږ لپاره به دا ختمه کې او بیا به ترکات جوشو دوازانه به دعا وغواړي او چې زوی مدد ما خپل نزیرا چې قران حافظي ته به و ایجپت لا ابراهيم ربو بکلمات و تمن قال جل كل الناس ما اتخذوا من مقام رسول الله نو خامخ ورته ولاړ ټیک شو دا ته به وای او بیا به لار شي صفا تا د صفا په یوځې کې د بیت الله ښکاری کنز کی هدايه کې لیکل دي چې دا ځای کې بودريږي کعبه ته مخ کې لاس بوچت کې دعا وغواړي او ته زیشتي مخامخ یوځې نه کعبه ښکاری ان بس بیا باغې نه څلورمه کلمه وای او بیا آغاز صفا وکي صفان مزي مروه ته یو چکر التر صفات ویم په مروه به هم چکر ستا ختم شي چې هم چکر ختم شو ستا عمره مکمل شو مخامخ نیان وی الته بلار شي سر بکل کی چې سر دې کل ک احرام نه فارغ شي چې اوس د سخو خزر در سره تر استاخو خره دا عمره خلاص شو نور بګی سو وینا خو ډیر آسان کار دی خو چلته پته ولګي ان شاء الله مچوالي سرکار پته ولګي ان شاء الله ٹھیک شو نو مسلې ته وکړه اے تمر رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشو امره کړه پیغمبر علیہ السلام فطوا بالبيت طواف بیت الله کړه صلی الله خلف المقام رکعتين مقام ابراهيم شاته دا مقام ابراهيم دی نو دلته موضوع کې او خلف شو خلف ذکر شو چې قدام کعبه ده کړه نو کعبه مخ کې ده د کعبه او د مقام ابراهيم منځ کې خه کافي فاصله ده نو اې دې ځکه په دې کې چې ستا او د کعبه په منځ کې مقام ابراهيم راځي دا اولاد او کی چرتا ته مکمل نشوا نو صلی رکعتین حيث ما تيسر لك چې مکمل حرم بلکې تردید چې رسول بخاری حدیث راشي چې مکی نه وتی نو کول شي وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يطر من الناس اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داس طلباء طالبان دا طالبان خلق دي کم طلباء یې صحابه کرام کنه یسر من الناس چې خلق نه بچ کاو تکازت موږ کو دوی تاسو ولاړو چې وای مخکې مراده سبحان الله فقال رجل یو سړی وی چې دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه آیا حضرت کعبه ته نشو الا نا کلا وقت عمره القضاء کی چې کوم وخت کال باندې راغله عمره القضاء دا حکومت مشرکین وو تو دنه خدلین شو درې ورځې حضرت صاحب سلام باب دې بیان داغه چې تکبیر وی په ګټونو د کعبه کې مان عبدل تعالی الله اکبر الله اکبر هر یو ګټ الله اکبر مرقات ول لیکل دي اوسم چې کله عمره لذي نو اول ځل چې ستا نظر په کعبه باندې لګینو الله اکبر اللهم زد هذا البيت شرفا اللهم زد هذا البيت شرفا وتكريما الله دې کور مور عزت سوا کې بس ہر کچراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا ان يدخل البيت انکار کچھ دن لارشی ولی وفي الهاتن پدې کې د مشرکین معبودانو 300 پته چې معبودان یې خو فامر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو پاغي باندې کله چې مکه فتح شو فاخرجت اغبار کړه شو فاخر پوښو کنه فاخرجوا نو په دغه دوران د اخراج کې دوی را بار کمانه بکای فاخرجوا را بارک په دوران د وقلو د بوتانو سورۃ ابراهیم او اسماعیل علیهم الصلاۃ والسلام یو سورۃ چې جوړ کړ شو په سورۃ ابراهیم علیه السلام دا چې سورۃ ابراهیم یو بوت چې جوړ کړ شو په سورۃ ابراهیم علیه السلام په ځام د دوی او په سورۃ اسماعیل علیه السلام فی ایدیهم الازلام او دای په لاسونو کې خوغشي تیر پیژنه غشي لکه افعل ولا تفعل لکه نسو لا شيء لك وغير ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله الله دې لعنتونو لګي په دې مشرکانو باندې اما خبردار والله
قد علموا دي ظالمانو مشرکانو ته پته وا چې انهما لم یستقسما بها چې دې پلار زوی خو په دې غشو باندې چرې هم تقسیم نو کړي فدخل بیت حضرت دنشا فکبر فی نواهی ولم یصل فی ازدحام زیات المزونک او بل دادی چې ابن عباس روایت کې چې مزونک واما روایت بلال النف فصلى وقد مر. بابو کیف کان بدء الرمل بعد بیان د کیفیت ابتدا د رمل ویل کی پهلوانی تا لکه اول ځل چې ته طواف کوي کنه نو تبا درې چکر لګای. بعض علماء کرام فرمایي ما ته وکینه دا موبایل ته وکړه دې ته ګوره دا رکن یمانی دی دا رکن یمانی دی دا رکن حجر اسود دی دا عراقی دی دا شامی دی مشرکان دی خوا ولاړو دا څوک دی خوا ما ته ګوره دا رکن عراقی دا رکن شامی مشرکان دی خوا ولاړو دا رکن یمانی دا رکن حجر چې دې جناب حضرت راته رمل بیکو پهلوانی نو چې رکن یمانی نه حجر اسود پورې ته لګونه رو بلا زکه چې دی خواږي تنخکاری دل مسګلوی دیوالو کنه نو نخکاری دل او داولی دا دې لپاره چې مشرکین ناسو نو دوی وی چې اوس هغه روان دي حضرت صاحب اشاره کوله د مدینی هوا کمزورې کړې دي په لارې نشیدلې حضرت نبوت رفتار او آرام سره راته چې دل تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله و یو کړ چې مشرکین وي چې دې کمزور دي لغون جلادت ښکار کوي ښا کله کله تاسو کول پکار دی ولي سیم شیخ د پنډې زړه بیمارو ما او دا مری هسپتال کې داخل و نو مشرکین به راتل او تب خطوله چې مرد کې ژوند دی ویسے مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ مشرک ہے ان کے چہرے بتاتے تھے پل سوک براغ ماں بتا حقیقت حال ہوئی جو پوش مشرک دے آئی بتا چیز کس طرح بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بس ڈاکٹر نے آرام کو کہا ہے وہ خود بیمار ہو ماں بھی ٹھیک تھا کہ وہ ڈاکٹر چلے آرام ہوگا یقین میں نہ چنا جوڑ ہے ماں اتا دے زکر جی خوشحالی دل پیا دا چلی زکر خام چوالی سر کا راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام فقال مشركون مشرکان خپل منځ کې انه يقدم علیکم وفد بشکا راتون کې دې پتا سبحانه یو ډلا وهانهم هم یسرب کمزوري کړې دې دوی لراته بده یسرب فامر النبي صلی الله علیه وسلم ايرملو چې دوی اظهار جلادت پهلوانیو کی علی شوات الثلاثه اورنی درې چکرو کې وایم شوما بین رکنین او د رکن یمانی حجر اسود منځ کې دمی سرزی ولم یمنعه ان یامرهم او نو من کړي پیغمبر علیہ السلام دې خبره چې حکم کړي صحابه وتا ان يرمل الاشواط كلها چې دوی جلادتو کی پهلوانی پټول چکرو کې الا الابقاء علیهم سوا دا شفقت کولو نه په دوی باندې الابقاء شفقت صرف شفقت کې هر چکر کې داسې بیا سړی ستړي کیږي او چې بیا اوس داسې کې او بر چت کې نو پوره یو مل جوړیږي بیا به یو چکر نه پس بدیم کې به کار خرابي نو تابن شفقت وزا ګورا مولانا صاحبہ دې توکې دا بیا مانو ځکا استلام الحجر الاسود کولول د حجر اسود اصل کی استلام وی لکی لاس لگول حجر اسود تا تشوا او دارنگی حجر اسود کولول حين يقدم مکه چې مکی تراشی اول ما یطوف د طواف اول کې ويرمل الثلاثن او دریو کې برابر کوي ما چې طواف شروع کړي نو اول به حجر اسود کولای بیا باغینه پس درې رمل طواف شروع کی رمل به شروع کی او د طواف د پار بنیت تړي څنګه داسې لکه چې څنګه موږ د پار داسې نه غوړي ها
داسې نه ګورې داسې اوی سره ابو داود روایت راوړه ناو د قول نه قول د پیغمبر دی نه فعل د پیغمبر دی عمل د ابن عمر دی هغه په رفع کې او وقوف کې تردد دی پوښتنه کنه ابو داود روایت آئے کہ وقوف کی پر رفع کې تردد دی هغه ما قال رسول الله وما قال رسول الله فعل عمر فعل ابن عمر وفي نسبته اختلاف كثير النسبة إلى عمر اختلاف بعض ذلك رفع إلى رسول الله وبعض ذلك أسند وبعض ذلك أوقف وقال أبو داود الوقف أولى من الرفع وفعل عمر ابن عمر وفي مقابلة قول وأمر رسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره أيها الإخوة المكرمون خیر بهرحال توجه کوئ نو څنګه چې د حجر اسود مسلې نو مداسه کوي ګور داسه لکه چې نیت لري اوس توجه کوه نیت پتیجه کې ګور دې دوه کی چې تلارته هم دوه شي دې ځکه حجر اسود لا تلته ته بدلته نیت ده ٹھیک شو تکلم من يريد الطواف طواف به دې خلاص چې لګ مخکې شي نبي ابلاس کرتا کہ نبي بھائی بسم الله الله اکبر خلاص نبي ابا یمین دادی کہ یمین داد سے بروان شي دوباره خلک په دې پويږي نه نو ته ولانی زدا شي کوم داسي الکه فائدہ سے ده کنه داسي ورن داسي خلاص عربیا طواف کوي مفتیان ده او دا لوی حضرات دی په بر چت باندې طواف کو زوم بروم نو ماته طواف کو ما زبر طواف نکوم او تاسو کو خرچا کوي ماته ولی ما چې کم کشش د طواف په کوزانو زینو کې لپاره نشته نبیت الله کاری نو څه قدم چکر وینو برکات ما ته برکات نه مخصوص کی برکشش نه کی په بهرحال اوس بیا چې تل دی आवाज نو اوس ارچا ته زما حواله باندې وې راغی وی نو اوس واقعي ما مخصوص کې چې بار چت کې هغه شی نشته دی څه کم کته دی او واقعي سکون کته ملایي بیا دې بر نته حجر اسود داسې کې بیا الله اکبر ما ورته ما دا اشاره حجر اسود ته ده او کې جهاد حجر اسود ته ده دی حجر اسود ته ما حجر اسود کته بیا پکړ بس شته کنه الله اکبر کار کرتا دے تاسو ته الله اور بنا رہا نو خیر بارہ ما سره بزی ان شاء الله اعلی بکار کی تا خیال له ورته ارسو مسائل سو تجربی وی نو اول حجر اسود خپل بیا په طواف شروع کړي دغه ځای اجازه روانو عمره رسول 1994 کې نیمه شپه پای وخت دم راشنو نو احرام په حالت کې زه حجر اسود ته نږدې کېدم په ټول شپه علما وی طلبا وی التکی تعلیم لپاره نو ماته یو کس وی چې حرام حرام اینو کوم مختصر خبر کی حجر اسود کولو ته مت لا حرام 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 ما لا حرام ما هو مسنون ما لا حرام طاف بس بیا حضور کې بیا لا حرام بیا دې طواف به شروع تقبیل حجر اسود نشو نما عمره چې خلاص شو او الحمدلله چې بیا موږ سار موضوع کو موږ نرسو اشکمو با حجر اسود کولل رااله چې تاسو مې خپلو نو د خوشبو نو ډک ما یو پښمنی چې امبولي سي چې لا حرام هغه دا وجوا اوس کې چې احرام په حالت کې ته خپلې نو خوشبو د الله په معطر شي نو جنایت په دربان لازم شي نو اوس په دې خبره باندې عمل نشته دی ها دا مسله مې درته وکړه ويرمل ثلاثا او په درو چکرو کې با پهلوانی کې قربان دي تانا یعنی او ارمالی در نبی علیہ السلام په وخت راتو د مکی کله
اذا استلم ركن الاسود کله چې لاس او کله کې رکن اسود اول ما يطوف اول د طوافنا حسنا يخب ثلاثه اطواف من السبع يخب اظهار د پهلوانی کو دا هو طوافونو کې رمبو دریونه جی معنا دا شو چې الک دا رمل فقط حج پورې نه دی حج اور عمره دواړو سفرو کې دی تر تګت خنه دی نن ته مزمم تجربه ده په دی باندې هغه مخکې دا یا د خوب نه ده که یا طبیعت خراب دی یا د څوک یادېږي صحیح ده کنه مخکې ده مس یعنی استلام مکه کې ما حضرت صاحب استلام نه وکړلې مستلم تو کا نو ما بتا تلاش نور اخلې فاستل بیا خپل کا جی بیا مس ثم قال بیا ابن عمر سے وہ فرمایل مالنا ولی رمل سمانا منگل سدی اور رمل یا زمګه سکا در رمل سره بډاګان خلق او داس نشو کوله وسه کنا پهلوانی شو کوله زمنګ سکا در رمل سره خو انما كنا رائنا به المشرکین مگر خپل جلادت اور قوت خود مشرکان ہوتا وقد اهلكهم الله اخذ رسوا کل ختم کړل خو اوس مګول کو ثم قال شيء صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو عمل د حضرت کړی دی فلا نحب ان نترکه او د دې پر خدل موږ نه غواړو چې پریږدو حضرت امر باندې موږ همیشه ژوند تیرو ان شاء الله دا د ابن عمر سے ذوق وها نو پرخه خپلول دا حجر اسود رکنین ګور توجه کوه دا رکن یمانی دی د دې ځکه اوسم د غلاف دومره حصہ لري دا دلته فقط لاس لګول دي داسې بس دا نشته ده حجر اسود ته جلال لاس هم لګول شي استلام دي او که طاقت وینو تقبیل وکا دا نخلا وکنه او که هغه وخت ملاو نشه نو دا استلام وکین بیا مخکې ده زنده آباد جی بانا انما کان یمشمان یادکا ابن عمر سے د رکن یمانی او د حجر اسود پر منځ کې دیجه نه دیجه پر ولت و ایس الاستلامی ځکه مخکې رکن حجر دی چې ضرور وته چې حجر اسود خپلول وته آسان شي جی بس کم پیغمبر علیہ السلام چې تا ته دا ویل دي چې حجر اسود ته لاس ولګوا خپل کا خلو لګوا خپل کا هغه پیغمبر سے دام ویل دي استلام الركن بالمحجن الکا لګوا استلامو کا یعنی نزدیک حجر اسود تا یا لختا دام کافی ده آیا اشاره لري نو الکا طاقت نشته بلل لاس داسه بیا خپل کا کله لخت ورته نزدیک او کدا چې بالکل لري لکه دې زمانه کې لوی متا خډې غټيږي اوس نور غټيږي لرنه راځي الله اکبر خلاص وبي قال حدثنا محمد بن صالح بن يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب بن اخبرني يونس عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال ذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولا يعلم يسلم ركن بالله نسابه الدوري عن علي بن ابي زهري عن عمه باب من لم يسلم الا ركن اليمانيين بس باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين ګور مولانا صاحبہ د بیت الله شریف سلور کوټلی کومن پرون په دې باندې اړیوات راغله چې چونکی عراقی او شامی چې ده د حضرت صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې بلکې د ابراهیم علیه السلام د بنیاد چې ختم شو ناغه رکنین پکې دن نه پات شو اوس بار سره حج دغه حتیم ده نو اوس پاتې فقط رکن یمانی ده او رکن حجر اسود ده د دې دوه استلام شته او د باقی نه ده وقال محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن ابي شعصا انه قال ومن يتقي شيء من البيت ٹھیک شو وكان معاويه
ومن يتقى شيء من البيت معنا هیڅ بند دے معنا کا حصہ بند دے بیت الله نا اریاد شو هیڅ یو حصہ بند نه ده بیت الله نا وکان معاویه یستلم الارکان معاویه سبا سلور ارکان خلول فقالوا ابن عباس انه لا نستلم هذين الركنين من خدای راخي او شامي نخلو تو لخله فقال معاویه ورته ليس شيء من البيت بماجور نه ده یو عیسی د بیت الله نه ماجور پر خدای شوی مار دانه چې د بیت الله دو ګټونه خپلول دي او نور نه بیت الله هر یو ګټ چې کم دی هغه مبارک دی ماجور پر خدای شوی نه دی وکان ابن زبیر یستلمهن كلهن ابن زبیر با پدوی کی هر یو ګټ خپلاو نو معاویه سے هم هر ګټ خپلاو ابن زبیر هم هر یو ګټ خپلاو ٹھیک شو جی جی بس لک صبر کا خام وہی سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر وقال ذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل وقال السائل ورتوي أرأيت ان زوحمت خبر را کمات ان زوحمت کہ زحام کی دن نکرے شمز اپا ما بانی رش راشی أرأيت ان غلبت خبر را کمالا کہ مغلوب کرے شم قال عبد الله بن عمر وی أرأيت اجل أرأيت باليمن مانا صدا دا أرأيت باليمن كيدا دا زجر دیکھا نہیں أرأيت مانا دادا اجل أرأيت باليمن مانا یاد کا اجل أرأيت باليمن دا أرأيت دا کلمہ پا یمن کی کیدا لکہ تجاہتے مارا دا اگر مگر پریگی دا اگر مگر دے پکور کیدا خبر نوک کیدا تو ان زوحم تو ان پریگدا مسری تو کیدا چونکہ چنانچہ دراغستی دی ارایتا خبر راکا ان غلبتو کہ مغلوب کرشم قال عبداللہ اجال ارایتا بالیمن ار یاد شوا دا ارایتا خبر پا یمن کی کیدا مانا دیدی سے حیثیت نشت دا اگر مگر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم و یقبلو قال محمد ابن یوسف الفربری صاحب کتاب وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابو عبد الله الزبير ابن عدي قال ابو عبد الله زبير ابن عدي کوفی دے وزبير عربي وزبير ابن عربي یو زبير ابن عدي دے عاد کوفی دے ابل زبير ابن عربي دے ٹھیک شو مولانا صاحب دا دو یو ابو عبداللہ وی چې زبیر ابن عدی یو کوفی دے او بل زبیر ابن عدی زبیر ابن عربی دے جی بس دالے علاقہ چې کسوا کی حجر اسود تا مخامخ شوی او ازدحام دیر وی نشاروں کا جی بس گورا اوس چکم زدیر حریسم کنا نو بیت الله شریف چال تلار شي مولي 400 بدنیر شي خخ علماء خخ دغی دا خذی به التزازی الله اکبر الله اکبر الله اکبر پر دې لار دا سړی مې الله ایوه چې دام چته عبادت رانه پاتې نشي کنه پیسې مې ډیره لګولې دي نو یو عالم طواف کو نزور پسې شما دي سکی چې کله به حجر اسود ته نږدې شو نو داس وکړي الله داس نه نو درېدل الته دا نو خلقو دي کنه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لګي هاي الله اکبر دا دې څه وګوره وی طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت لا بعير
كلما تعالى ركن اشار اليه بشين التكبير ده ركن قال طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بيرنا طواف کړو نبی اسلام په بیت الله په اوخه كلما تركنا اشار بشين عنده اشاره وکړه وکبر الله اکبر سنا الله اکبر بس الله اکبر بس او دا خطا سویلی بی بخاری ابو داود شریف کنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په دې اوخ باندې طواف کو نو ولیکو ابو داود کې دا رواج ته یو وجه داوا چې حضرت بیمار او دویم وجه دا زویما چې طواف په بهر زکه کو چې تعالی او مال سہولت پیدا کړ چې ته بډای او درې دې نشي نو ویل چیر کې کا فزانګو کې وکمه کې وزانګوګانی او دا ویل چیرې گویا کہ رکوبن طواف جائز ہے جی اور عند العذر ہر سوچ طواف بیت اللہ کی اذا قدم مکہ قبل ان يرجع الى بیتی مکہ رجوع نہ کرتا ثم صلى رکعتين ثم خرج الى الصفا مارا تا چلو خدا الکه طواف بیت الله بکې دومریوي کې د حج مکه ته چلار شي قبل ان يرجع الى بیت ټول ته بنه راځي کور ته بنه راځي طواف بیت الله ہوگا نو بیا کې چرته ستړي نو خیر دمه ہوگا هغه نه پس بیا د صفا مروه سایدا هغه نه چې فارغ شي يرجع الى بیت بیا راشه سرکل کا غسل کا ناسو جی انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره معنی یاد کا توجہ کا دا روایت یاد کا چې اته سوکم مدینه مکه ته چلاله بیا طواف وکړه ولم تكن عمره یعنی دا عمره نه و حج لترال دا طواف عمره کړي نو ٹھیک شو مولوی صاحب ثم حج ابو بکر و عمر مثله ثم حججت مع ابي الزبير بیا په اول شین بادابی اول اغامل چې بیت الله تراغله شروع کړو الطواف ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلونه بیا هم دغه سکول معلومه شو چې مهاجرین او انصار معیار حق دي کنه زګر دغه عمل په وجت کې پیش کړ وقد اخبرتني امي او وی چې ما زه خبر کړم زما مور یعنی اسماء ان اهلت یا واختها چې احرام ترلو اسماء او دغه خور عاشیه بای والزبير او زبير رضی الله عنهم وفلان وفلان صحابه بعمره فلما مسحوا الركن حلوا توجه کا هر کله چې دوی رکن تلاش ولګاو نو بیا ځان فارغ کړ اوس دې کې سوال دې کوم رکن نه ګوره مولانا صاحب دا د حج خبره ده او مسحو رکن مراد مسد رکن یعنی طواف زیارت ته کله چې طواف زیارت وک او یا عمره طواف وک او د عمرې د سعی افعال نو فارغ شو نو حلو ده مسحو رکن مراد ده کنه او بعض علما لیکي چې لکه استیلام د حجر اسود چې دی دا اتذر سو کې 9000 ده نمانه وغه چکرې شوي وخو چکرې شوي بیا چې طواف دو رکعاتو کې صفا ته ځي بیا به استلام وکړي دا اشاره وکړه بیا لاړ شو صفا ته صفا باندې مروه باندې الته چې مروه مې و چکر اخلاص شوي بیا بل حجر اسود ته بیا کول کې موقع او کینو اشاره وکړه استلام د رکن شو نو حل شو زه پوه شوم باندې دوکا نشي پکې جی اوګه پورا عمره وشو کنه اول راضی بنو درې چکر تکروالی دی پر عمل دی بیا څلور چکر په دمی دی بیا 2 رکعات موز دی
چاہے ته رکعتې طواف وي بیا غي نه پس صفا مروه ده هغه نه چې فارغ شي او وی عمرستا نزان حلال کا خلاص ده خبره خلاص شو جی یسعى منډي بولی بین المسیل ګوره دا مسیل چې کوم دی کنه اصل خور ته وایي هغه سیلابي زی مسیل سیلابي زی دا صفا او مروه دا غرونه خلاصه او دې کې مخکې دا زی چې دا کته دی دې ته مسیل الماء وایي نو دا چې کته زیو دلته حاضر چې برانه نو اموار زیو نو منډه وکړه بیا مخکې چړای دا اوس هغه ته مسیل ته میلین الاخضرین وای اوس نه میلین اخضرین هم نشته نو اوس به تاسو الخيتين الاخضرین لکه چې کته لیکي راخل شي دي د دې مېز کې وته سکی صفا مروه منډه بوي خو چې ځوان نو منډه بوي او چې خزه منډه بنوي ان مې که ځوان په دفاع په ټوټه ټاپه مخه ده باب دې په بیان د طواف د خذو ما رجال سړو سره توجه کوئ د خذو طواف سړو سره جائز دی خو بخاری پورا وایا بشرطی چې اختلاط د خذو سړو سره ني د اختلاط د خذو سړو سره ني مسله خدا اوس داسې وخت دی مولانا صاحبہ چې اختلاط کو پریږي د چې ادخال راځي داسې جوختی چې سړی اډوتلې نشي حرکت هم نشي کولای بالکل داسې هم نشي کولای بعض وخت دغه سي چې بالکل دغه سي ولاړ لکه لرګي شي دمر ازدحامي چې نمک کې قدم خودي شي نرستو نه داسې او رجال او نساء جميعا وي الله اکبر دا خدای وخو خو فتوا دا چې طوافي زیارت دا طوافي فرض آئے کہ خو ضرورت باشد روا باشد خدا طوافی نفلیوں کی خزلہ دیس احتیاط پکار دے تکاوی بارا فنفل دے کہ شد کہ نشد دین پارا مفتی رشید احمد سے او فتاوی کے لیے گلی دی اور دیر بد الفاظ سرا چدا بائی زنانا لعنتنی خپل طواف هم نکی او د رجال طوافونه خراب کی نو دې بدا سے داسې بشي ورته غره او داسې کیږي نو دی براشي د سړو مینس کې بننوزي او تبخه متانه سرواني طالب ټیټه در کې په مخ کې بشي دا چې ته داسې ګوره خلا و چې لار ته به حیران شمولي سیوا کو بهرحال طواف نفلیو کې د شپې راشي یا پسندی ټیم کې 9-10 ټیم ذکر شل کمی اجان ستړي ودی د زنانی راشي دانه چې رشدي خو بیا هم لکه سره په کې تلې شي راسي ګرځي دي شي جی و اذ منا ابن هشام خزمنا کول طوافنا قال لي كيف تمنعهن بسنګ تدوی منا کوي وقت طواف النساء نبی صلی الله علیه وسلم رجال نبی رسول الله والسلام بی بیان مبارک چوي اغیم د رجال سره په مطاف کې طواف کړی دی دانه چې رجال سره یوځه یعنی په وخت طواف د رجال اغیم کړ دی خو رجال قریب د بیت الله ته نساء بعید د بیت الله نوی قلتو نو ماوی بعد الحجاب نزول حجاب نه پستا او قبل یا ما کی قالو ای سمانا نزول حجاب نه بعد لعمری زما د قسمی په عمره خپل باندې پوښګنا لعمری لا عمرو خالقی قسم می دی په غزا زما د عمر پیدا کونکي دي لقد ادرکت بعد الحجاب ما دال لیدل پتا نزول د حجاب نه قلت ما كيف يخالطون الرجال سړو سره څنګه مخالطتو ولم يكن يخالطون معنا دی خذور سړو سره ځان نه ګډو خالط نه کو څنګه كانت عائشه تطوف حجره من الرجال ودا عائشه چې دې طواف کو په داسې حال کې حجره من الرجال چې ځان منه کوونکی و د خلقو د اختلاط نه ډډه باندې لا تخالطون
دوسرا اختلاط نکو فقالت امراتن یوخذ انطلقی نستلم یا ام المؤمنین عائشہ بیوا پس نور زنانی وی چې طواف یو کوي اے ام المؤمنین راشه چلا شو نستلم حجر اسود خپل کو قالت حضرت عائشہ انطلقی عنکی سمانا لا شت دمانا سمانا زو خو نظم مخ خسړی دي زو خو سړو کی نه دن کېګمت استلام دے پارا انطلقیان کی وابت پوشو کنا اور انکار وکړ چې استلام دا جرو کی زګ اختلاط را نشي و یخرجنا وتبدا خذی طواف ته پارا څنګه متنکرات باللیل ځان په پردو کې اچون کی پشپا کې معنی یاد شو متنکرات باللیل ځان ناشنا کون کی پشپا کې یعنی په پردا کې اے راتلی با طواف لدشپی خوب بورخو کی براتلی پا پردو کی فیتفن مار رجال ولیکننا ہننا کننا اذا دخلنا البیتا کرچ ودوی ارادہ کل بیت اللہ تدرن کی دو قمنا نعبد ردی حین یدخلنا چسوک ودوی ارادہ دخول کولا و اخرج الرجال و سڑی برا اوخلشو وکنتو اتا عائشہ اومز اتاوی بس وکنتو نخلاسکا ما تو گورا اے چکل با طواف کو نو ڈڑی ڈڑی تا وکل چ با ارادہ کول بیت اللہ ته دنتلو دا خزی بودری دی بار پردا کی بودری دی نه بدندو هغه بیت الله بدن نه خالی کړه شو د رجالونا بیا به سادن لاړلې بس او دې کو كنت منا تلاړو وكنت آتي عائشہ انا وعبيد بن عمر ومز اتاوز راتلم با عائشہ به سخا و عبید ابن عمید مکی قاضی ویا مجاورتن فی جوف سبیرنا حال دا اوچدا عائشہ بچوا مجاورتن زم په گاون کې وا فی جوف سبیرنا پس په ویخ د جبل صبیر کې جبل صبیر یو غر دی مولانا صاحبہ چا د مزدلفه کې دی چې کوم ځکه مزدلفه ده کنه نو التکی غر دی اغینم جبل صبیر دی قزا او صبیر قزا خو بتاتی یاد دی کنه ہدایت کی تعویل دی بقرب جبل قزا قلت ما حجاب وا پردے سوا وی هي فی قبه ترکیه حتی عاشت و د حج په دوران کې یو ترکی خیمه کې وا لا غشاء چغیل پار پردا وا وما بیننا و بین غیر ذالک خوش کنا او نو زمنګ او دای پرمنس کې غیر ذالک بغیر دې پردینا یا زمنګ نږدې خو زمنګ پرمنس کې خیمه دای پردا وا ورئیت علیها درعا موردا او ما لیدل په حضرت عائشہ باندې په دوران د حج کې چغی ګلابي رنگ قمیص اغوسته و هر ما لیدل و پردا خو کنه ما خیره بس دا حدیث تعویلو میں سلمی زنا جوڑا شم ما فریادو که نبی علیہ السلام تا انی اشتکی زنا جوڑا قال توفی من وراء الناس خلقا لیلی طوافکا وانتی راکبتون چی سورے فتوفتو من وراء الناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ازن یصلی الى جنب البیت حضرت سے مزکو بیت اللہ ڈڑے تا وهو یقرأ والطور وکتاب مستور قد مر اس گورا مولانا صاحب دا مسئلہ شوا چلے کدا طواف بیت اللہ عبادت تے واقعی دے پر عدس ائمہ ثلاثو پنځبانی شرط تے کہ بے عدس عدس جو کن طواف نشو وایندنا عدس لے طواف واجب دے کہ بے عدس لے طواف کنو طواف دی اوشو گرد دربانی واجب دے ارتک شوا البته د طواف دوران کې فالتو خبرې من دي حرام دي ها جائز خبرې وي علمی خبرې وي یو بل ته تعلیم خبرې وي نو بیا جائز دي ابن عباس سے وچ نبی علیہ السلام مرات رد چاپیر بیت اللہ نا اور حضرت یتو بالکعبۃ بیت اللہ کے طواف کو ہاں نو بی انسان یعنی مر بی انسان مانا حضرت تیر شپخوا کے دیو انسان ربط یدو الى انسان چو دی تڑلو خپلاس بل انسان سرا بسیرن پا پٹی دا سرمنی
او بخیتن یا پیوتار او بشیئن غیر ذالک دین علاوه صبرسو اوسم دغه سویخه دا تاسو خلک کوي کنه د باز سړی یا زنانه ورسره د دې صادر سره د زنانه لاس وتړي داسې په دې ګډوډي چې ګډ وډرانه نشي دې ځکه لاس الله صادر دی نیولي د خځې لاس دلته زه دې خو جواز دی لکه خځه چې وزر لار بیا سوز ما خځه راکې ما خځه جاته پونه شوي او اسی کې ناری نه ایو بس الله سنت تړلی دا من دي ای وجدات ازدحامي خدا نه خواست چې د دوه کسانو په منځ کې ترمګړې راشي او پسې بر راشي نو دا تار بدلوش یا ځلې چماته کی او ډېر راشي هغه زمانه کې لکه دې تار تړلو او دې ورپسې روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه حیوان دې چې تب په نظام پسې راخي پرېږي درازي ور پسې کنه معنی دا شو خام فقطع النبي صلی الله علیه وسلم هغه پړې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشرب بيدي ثم قال قد بيده سمانه شو قد بيدي ما پیښوي قیادت وکا د دې په لاس دې سره یعنی لاس دې نشه خود معنا قیادت وکا په لاس سره یعنی لاس دې ونی سره په پړو باندې تړل مکه وای دې ساوره تھوڑا دې جی باب اذا را سیرن کہ طواف دوران کی یو سړی ویني سشه پړې سیرن پټا مزدا سرمنه او شی ان یکرا یا داس شی چې دې بد غني نو طواف کې قطعو نو کټ کی لکه اوس تلاری کنه نو دا طواف دوران کې خلکو دا بعضی پنجابیان وغیرہ تعویذونه مچولي کنه تعویذ مچولي نو احرام کې نو چې تعویذ خوخکاری دا عرب ورته غناسي چې وینره ودري نو پړې وتر تعویذ ته کټ کی وای ورته ده مشرک ابھی مطلق تعویذ ته شرک وي جی لا بزمام او غیر فقطعه را رجل ویل دی یو سړی یتو بالکعبه طواف کو په کعبه بزمام چې تړل شو دی په بډی سره او په غیر سره صادر سره نو فقطو هغه کټ کا جی بیت څنګه شین له زور ورکړه لا تو بالبیت اوریان طواف بنکی د بیت الله په بربندا دا حرام دی ولا يحج مشرک او مشرک ته اجازه نشته چې د حج کی الله اکبر اوس ګوره مولانا صاحبہ ستر عورت دا فرض دی او شرط لپاره سو قاضی ایموی کی چې عورت بربندو طواف یو نشه مونږه اوشه په انتهایی گناهګار علیه دم دی ٹھیک یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر ګرځول او صدیق اکبر او لګلو حج په نام کار د هجرت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی امرو علیها یعنی امیر ګرځول قبل حجۃ الوداع نام کار باندې یوم ناری پر داختر فیراتن په یو ډله کې یؤذن فی الناس اعلان کو په خلق کې کلا یحج بعد لا مشرک ولا یتوب بالبیت اوریان دغه حدیث نا ائمه ثلاثه اغي شرط ګرځول دي ستر عورت کہ چا عورت بربندو طواف یو نشه امام ابو حنیفه او یو روایت امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی چې طواف لپاره او اسم عورت پټول فرض دي خو طواف لپاره شرط نه دی فقط کہ یو سری طواف کو بربند شو نو طواف اوشو خو جبیره به دمدا ګډباله لري ٹھیک شو جی جی بس توجہ کا اس دا یاد کے خان بھی ہمارے خلقوں نے تپوس گئے اور بخاری یاد رکھا اس مچھ والی سرکار پر طواف کے روانو دے طواف شروع کا دا تو ٹکی دیو کہ خود خوشحال بلکہ خفشی دے طواف شروع کہ دا خفقان والا نہیں
طواف شروع ک یو چکرې وو او په دیم کې یو اقامت شموستا دی وسکي چکر به پورا کوي او کې نه نو مطلب د حدیث دا دی چې دی په دقه ځای ودرېږي ورخپل مزبو کی فرض سنت نه فرض بو کی چې څنګه د فرض او سلام واړو لشه په دقه ځای نه به خپل طواف شروع کی یعنی تکمیل میں ہوگی او که چرې مثلا دې مخکې رسو کړه شوی دی نو دې د رستو ریوس لاړ شي خپل ځای ته و هغه ځای نه طواف شروع کی او که دې استیناب کوي د ویخنا نو دا دې پر اولاد بهتر دی دارنګ یو سړی او په طواف کې لکه ټیر راغی دې نه دې هغه ځای ته بوته ته دې بیا راشي دې د خپل طواف شروع کی او دغه رګي یو سړی به ودس شي دا یې څو کم دی د بیودسې مسله دا چې دې کې ته بیودس شوم دغه سلار شه تاسو کا نو چې یو طواف دې کړی یا دوه کړی دي نو دې کې وته سکے بنا بکای نو دې نه به شروع شي نو دوه دې کړی دي نو پنځه پاتې شي او کې دې کې څلور پاتې شي او کې استیناف کې اثر نو دا ډېر اولاد اذا وقف الطواف یو سړی چې درې د په طواف کې سمانه شو موز دی وجنا یا ازدحام دی وجنا نو آیت طواف مات شو کې نه وقال طاوف في من يطوف فتقام الصلاه ادرد الشموز او يدفن مکانی یاد اسره په طواف کې د زینا لری کړه شو پټیل اذا سلم تشوا نو دې سلام واړي يرجو الہ سو قطع علیه دې په واپس شي هغه زیتا چې کوم ځای باندې نه چکر مات شو فیبنی نو دې پاغي باندې بناو کی بیا خپل مز پوره کی طواف پوره کی او استیناب د طواف په دې نشته ده ويذكر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن ابي بکر جی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کړو او دو چکرونه بعد 2 رکعات طواف زیارت کړو استغفر الله 2 رکعات د طواف کړو او هغه 2 رکعات واجب دي جی بس وکړه ابن عمر سے یصلی مزبک لكل صبح لپاره هر وو چکرونه رکعتین 2 رکعات ورته کې مسله یاد کا بعض وخت داسي اک عبد الوارث او شبیر احمد لا شي طواف لا ارضی غزوانان دي تکړه دي دوی مړه په او چکر نه راځي چې نور او چکر چوکړي راځي چې بل طواف شروع کو راځي چې بل طواف شروع کو علما وایي چې بعض خلک دوی درې طواف وکړل لکه 21 چکر وشوي دوی به بیا شپږ رکعات 2 رکعات 2 رکعات 2 رکعات وکړي اولاد دې چې داسې نه دا 2 رکعات چې دي دا رکعاتې د طواف د تکمیل علامه ده چې ته یو ځل و چکر وکي 2 رکعات وکا بیا راشه کړه بیا طواف شروع وکا بیا و چکر وکا لكل اسبوع مراد هر و چکر پس 2 رکعات دي جمع کوم چې اخر کې بیا شل رکعات په یو ځل تلاوی وکا وقال اسماعيل ابن اميه قتل الزوري ان عطاء يقول تجر المكتوبه من ركعات الطواف وی عطاء ابن رباح مکی وی چې طواف دی وک او 2 رکعات دی نقل ورپسې فرض موجود لري دا بس فرض مو چې 2 رکعات طواف کې مدغم شو ٹھیک شو لیکن ودا جائز نه دي قال نو جواب کې وی السنت افضل سنت غوړه ده یعنی عمل په طریقې د پیغمبر سے غوړه ده او پیغمبر سے طریقه سوا رکعاتې د طواف مستقل کړی دي هغه په زمن د بل کتاب رکعاتونه دی راوستي لم یطف النبي صلی الله علیه وسلم سبوان قط پیغمبر اسلام طواف نه کړي دو چکرو الا صلی رکعتین معنا کله چې حضرت طواف کړي دی او چکرا نو 2 رکعات مو لازمی کړي جی بس اوس مسله دا ده چې سهارګل ځان سره بیبي بوزي ٹھیک شو او دی عمرې لاړ شي طواف چې دی وک نو آیت صفا مروه مخ کی آیا قاو دې څنګه تړلې شو کې نشته
پوښوي نو وای نه اکیو تړو نار څه خرابيږي. قال سالنا ابن عمر من تپوز ابن عمر نو ک آیا قو رجل لا امراتی فی العمره آیا واقع کې دي چې یو سره په خپل خذبان په دوران د عمرې قبل یتو بین صفا والمروه چې صفا مروه نه کړی او دوی چې نوې جوړ بوک بیا و صفا مروه. قال ماشاء الله سناشنا خبرږي وی قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت راغلو فطاف بالبيت سبان حضرت چکر وہ چکر طواف وکړه ثم صلى خلف المقام رکعتين بیا مقام ابراهيم په سودري د دو رکعات موزي وکړه بیا وطاف بین صفا والمروه بیا صفا مروه وکړه نمانه د سعی او د طواف منځ کې عملی منافی د حج او د عمرې نه ده کړې. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قاضي وسالت جابر بن عبد الله ما د جابر سره تاسو کا فقال لا يقرب امراته نبني ذکی د خپل خزتا وجهه کو یقو دی لا يقرب من یقو پرې د ذکی کی وبنا وجهنا چک چونډونه کې حتا تو بین صفا والمروه مخیدا. ګور علماء کرام توجه کا وخان باب من لم يقرب الكعبه باب بیان د هغه چا چې نږدې شوی کعبه شریف ته ولم يطوف معنا بکې او طوافونه نفلیه نو کړی حتا يخرج الى عرفه تدې چې د عرفه ته لاړ ويرجو بعد الطواف الاول ٹھیک شو کنه او دې اوت ويرجو معنا اوت پس د طواف اول نه چې طواف قدوم دی مطلب څه شو لکه ته مفردی او تلاړ تا طواف قدوم وک او بیا په قلار وټل کې ناس وي چې یو مترویه شي ته دقه زینا مینا ته روان شي او تا د قدوم او د مینا ته د تلون میز کې تاسو طوافونه نفلی نه کړی نو ټیک ده نفل دي کنه پتا واجب نه دي جی. مکی تراغه نو فطاف سبحان دے طواف قدوم میں ہوگا وسا بین صفا والمروه صفا مروه په منځ کې سعی وکړه فلم يقرب الكعبه بعد طوافه یا قریب نشه حتا رجا من عرفه طواف وسا دلته چراغ حضرت نو طواف قدوم وکړه طواف قدوم په صفا مروه سعی وکړه بس بیا محسب کې پاتې کېده بیا چې ومه ترویه شو لکه اتم ذل حج ترویه شو یو مترویه مینا تلا مینا نه چلار اتم ورځ په مینا کې پاتې شو نو بیا نهم تاریخ باندې لار چرتا عرفه تا نو پورا ماخام پوری الته پاتې شو ماخام چې نور پریوته نو مزدلفه ته راغی مزدلفه کې شپه تیر کړه چې سحر شو سټیم شو سحر سبای صادق نرسته موزو کا چرانا خوریدلا نو حضرت مزدلفه نه مینا تر روان شو او انتظار بنه کې د دې خبر چنور راوخیلی او دا اشرق صبر دا د مشرکین خبره وا ان بیا براشي جمرۃ العقبه بولی په وګټو سره اولا استاد رئیس نه وای بیا دغه نرستو چې انتبا څوک قربانی وکي بیا دغه نه پس حلقو کې بیا بچې خسته کپڑے واغوندي عطر بو لګای او را به طواف زیارت بو کې فقط حل لك كل شيء خلاص دغه طواف اجل جی من صلی رکعات طواف خارجا من المسجد اوس ګوره دې روایت دغه کېدا بعض خلک وی چې دا رکعات طواف خامخد مقام ابراهیم څخه لازم ګڼي مقام ابراهیم سره چې ازدحام نی او تو کینو دا اجر دی افضل دی او کې هغه نی نو پورا حرم چې کوم دی هغه ستاد 2 رکعات محل دی چې حرم نه بارم شنو 2 رکعات کول شي لکه دې ته ګوره من صلی رکعات طواف هغه سره چې 2 رکعات طواف کی خارج من المسجد د جمعات نه بار
مسجد حرام نه بار ہوٹل کیوں کنم خیر دی یو وصلی عمر خارج من الحرم عمر سے خرکاتے طواف چکا تو کله چې حج وک اخر کې چې طواف ودا کو نو 2 رکعات نو کړي چې حرم شریف نه بار شنو بار وکړه جی بس ګوره نبی علیہ السلام په مکه کې اراده وکړه مدینه ته تللو ولم تكن مسلمه طوافت بالبيت او ام سلمى لا طواف بیت الله زیارت نو کړي وارادت الخروج اراده تللو کړي وا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قیمت الصلاه للصبح کاچ سار مزودریږي فتوفی علی بیر کې په صلاه طواف وکړه والناس يصلون ففعل ذلك ولم تصل حتى خرجت او دې مزنو کړي تر دې چې حرم نه بار شو جی باب دې بیان دا چې 2 رکعات وضو کی مقام ابراهیم پسې دا اولاد دي وسمګوي باب دې بیان د طواف پس سبا نو پس مازیګر نه ٹھیک شو معنی دا شو چې مازیګر موږ پسې طواف کول شي سار موږ پسې طواف کول شي په دې کې څه ښکار نشته ده البته رکعات طواف د مازیګر موږ نه پستا د غروب نماز کې سار موږ نه پستا د طلوع نماز کې نشي کولای وکانه عمر یصلی رکعت طواف مالم تطلع الشمس وګوره توجه کوخه وکان ابن عمر چې صلی رکعات طواف ابن عمر سے 2 رکعات مذکول معلوم تطلع الشمس سو پر بنور نو خطره وطاف عمر بعد صلاه الصبح او طواف عمر کا مزدپس فرکبا حتا صلی رکعتين بذی طوا معلوم شو چې په ذی طوا یو کا خدا خدام کینه بهر دی یو بیری طوا دی یو زی طوا دی بیری طوا کو ما معلوم کړی دی او زه تلې مکه تلاري نو مستشفى ولادت چې کوم ځای کې دی مستشفى ولادت معنا د بچو د پیدا کېدو وال هسپتال هغه ته مخامخ د 2 بوټو منځ کې بیری طوا په لیکل دي او الته صوفي د ابن عمر سے قبرم د خوا کې رضی الله تعالی عنہ اوس چانه می واردل چې هغه زه پوری خلقو یعنی آبادیان اونړولې کله بیر توم په کې نړیدلی ایو دا تو واده دا د مکې نه چې وزي مدینه ته چې دی لار کې راځي جی وقال حسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر بس وإن ناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح بشک خلق طواف کو پس مزد سبانا ثم قعدوا الى المذکر بیا دوی کی نسل چاہتا مذکر تا مذکر پیجن کنه واز کو ان کی مدرس تا حتی اذا طلعت الشمس جنور اخت قاموا پازي يصلون چې موزیکا او دایوات په یاد کی لکه سار مازن رستو طواف خوې کړو بیا مذکر تکې نسل چې کله نور اخت بیا رکعات طواف وکړو نو معلومه چې رکعات طواف د طلوع مخکې نشي کولای فقال عائشة قادو حتى اذا كانت الساعه التي يكره في صلاه قاموا حتى عائشة کینا اصل او چې کله د مکروه ټیم راغنه را پاسېدل مطلب دا شي دا چې لکه اوس پور چې طواف شیو نو طواف چې کړو نو دا رکعات طواف هم قبل طلوع کړو کړه نو اوس پور دې نه کو چې نور راخیږي ته کوي نو اوس کم سے کم دمر صبر وکړه چې نور خظاهر شي قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا مسلم بن عقبة عن نافع عن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس وعند غروبها ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها بعد نشته ينهى عن الصلاة من کول د مانځنه په وخت خطو د نور او په وخت پریوتو د نور بعد خو کی کنه خو انده چګرا چلو وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا عبدة بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن زبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين اما دې عبد الله بن زبير رضی الله عنه طواف کو پس سبانا
ويصلي رکعتين دو رکعت مز کول اوس دې ځکه یو قول دا دی چې دا مز کول د طلوع نمخ کیو او بل دا د چې موږ یو سره رکعتين دو رکعت کړی دي خو دې ځکه دا چې دا بعد طلوع دي کې قبل طلوع دي نو موږ چې بعد طلوع دي یا داوی چې چرشوی د عمل د ابن زبیر دی او دغه په مقابله کې پیغمبر علی السلام حدیث دی لا تهروا صلاه بعد صلاه حتى تطلع الشمس. قال عبد الله ورأيت عبد الله بن زبير يصلي ركعتين بعد العصر. او ما نزل عبد الله بن زبير چې رکعات مزبه کول د نفلو مزنرستو ويخبر دي خبر ان عائشه حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيت الا صلى هما معنی دا شو چې زبیر رضی الله تعالی عنہ چې آی په رکعات نفل د مازګر مزمخ کی ازګر مزنفستا رکعات طواف کو او دلیل دا چې حضرت عائشہ چې ما کړه به حضرت چرته دو رکعات وکول نو دې کو شک نشته چې مازګر نه پس حضرت دو رکعات کړی دي او دوامنی کړی دي هغه خصوصیت د پیغمبر علی السلام او په خصوصیت پیغمبر باندې قیاس نشي کولای دا قانون. باب المريض يطوف راكبا باب دې بیان د مریض ته طواف کولی چې په سوال لای باندې کیسه دې بدلیږي را پړ پس ما ته وکړه لکه اوس موږ وی پیغمبر علیه السلام راکبن طواف کړو. ها ام سلمہ صاحب چې بیمار و حضرت صاحب ورته وی چې ته په اوخ باندې طواف کول شي. امام بخاری باب قال کا المریض یطوف راکبن یعنی طواف رکوبن صحتمند پر جایز نه لري البته چې بیمار وي لږه د طواف کول شي لکه علماء کرام مخکې مسلم لیکلی و تاسو ما ویلو علماء کرام فرمای امام مالک امام ابو حنیفه سے کہ یو سړی طواف راکبن لوجه د عذر نه نو دا جایز دی په دې جرم نشته دی لیکن کہ یو سړی طواف راکبن بلا عذر یعيد الطواف الطواف اعاده کوي مخکې موږ ویلو چلو. قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الخضراء عن كلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وعلى بعير كلما طواف کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د بیت الله شریف او علی بعیر په دې حال کې چې پیغمبر علیہ السلام اوخ باندې سورو او دا ابو داوود وی چې پیغمبر اسلام دا طواف شو دا بنا بر عذر او عذر بیمار وو کلما اتى لركن اشار الیه بشن فی یدی وکبر کله چې حضرت صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم ته مخامخ راغی اشاره وکړه په یو څه سره الله اکبر وی معنا الله اکبر چلو. وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي ما فریاد وړ حضرت صاحب څخه زه خو بیمار متوافات دي فقال حضرت ته تو فی من وراء الناس وانت راكبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور اسمه كثير باب سقات الحاج. اوس ګوره مولانا صاحبہ چې حج مکمل شو یا طواف د عمره د مکمل شي نو طواف سبقه او بس کې علماء او اوس کا اوسمه او اوس کا دا د طواف یا د عمره رکن نه دی احمدا خو به اوس کا ځکه چې مکه صفا مروه ده وچه کړی دي نو کې آل تتګي شوي د بیا او بنی نو د تزان خمور کا اب خلقوي د کوره چې موړوزي نو موړ د کور ترازي خیر او خیر اوس خو طواف کې د صفا مروه په منځ کې آل تګي دوځه دواړو طرفونو ته د وبو تنظیمات دي اوس خو طواف اسی آسان او آسان دی. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد عن ابي الاسود قال حدثنا مزمر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال استاذن عباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه لياليا من اجل سقايته فاذن له. بس ليش امر ګورا علماء کرام توجه کوه دا سقایه نه ده او بوس کولو ته وي چې ته بل ته وبس کوي مسئله دا چې په دې مینا کې پاتې کېدو څه حیثیت ده سو کوئی چې المبیت فی مینا د واجباتو نه ده او چې چا واجب پرې خودل نو لازم او دمو بعضی ائمه وی چې مینا کې مبیت سنت مؤکده ده سنت مؤکده ده البته آل سقایه لپاره معاف ده لکه عباس سے په ایامو د مینا کې نبی علیہ السلام ته وی چې دا زمونږه
مشرانو په اختیار کې بیت الله د زمزم تقسیمول د زمون خو زمزم تقسیمولو وار دی یا نمبر دی او مبیت مینا د سو کما حضرت زخیر تلاش مکیتا الته بشبمو کې د شپې به وو تقسیمه آتا نو معنی دا شو پکې دا چې استاذن عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام ان یبیت بمکه چې شپتی رکی په مکه کې کلا لیالی منا پغشپو د منا کې منا شپې پیژنې کم 10 11 12 لازمن او چې 13 ته پاتې کیږي نو داستا مرزي دا 10 11 او 12 دی رزو کی دا دریش پیچ دی دا په منا کې تعالی سرول بعض ائمه فرمایي چې دا واجب دي وعندنا سنت مؤکده دی او دا زم په مسلک کې دا سنت مؤکده ده او نور ائمه چې دا واجب دي جی وبه قال حدثنا اسحاق بن شعيب قال حدثنا خالد بن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقايه بس جاء الى السقايه راغ نبی علیہ السلام اغه زید سکول دو بوتا سقای مرفوشی حضرت راغ اغه زید سکول دو بوتا فاستسقى عباس اوپر ابانو اس کوام فقال عباس یا فضل ګورا عباس ته اوپر کانو دې خدا کوی نه وکړي ورکولې کنه نو نبی علیہ السلام دی نو بچیته فضل ته لار شکر مور توایا ا پرون چې ما کوم منګې ډکړو دای باندې لګ شپم تیر شوی اوبلګ مرضی شوی یخی شوی لار شوی فضل مور ته دی واچ یو ګلاس وبراو نبی پاک صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نے ایک بات دقه نه راکړه دغه نه راکړه دا د پیغمبر سے تواضع ده کنه عباس یا فضل اے فضل سوق دے تاسو دې کې تاسو ته کنه سوق دے دې بل څه ویل تاسو مخکې شه تاسو وی ته وای فضل ابن عباس کنه دیکھ شو دا د عباس د عبد الله ابن عباس رور دے یا فضل اے فضلہ ایسا بلام نے کلا شخ بالمور ثقافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من دیا اغي سغج کم منگی کیو بپرتی دی یخی چې کم نشپت تیر شوی دا غراوڑا فقال حضرت اسقنی دین و براکا قال عباس یا رسول اللہ انم یجل ایدیم فیه داخلت اجیان چلی پدی دوچا کی لاسونا کتا کی اسکی دل خلق داس کی لاسونا کتا کی اسکی کنا خلق پکی لاسونا کی دی قالو اسقنی دین عراق سڑیا دین عراق فشرب منو سماتا زمزما بیاراغ مقام زمزم تا هم یسکونا ادیو بسکولے ویعملون فیا اور محنت کو پدی کی بوکا ہوگا نا چا رخلائیں و راخ کلے ابے راخ کلے قال اے ملو حضرت ابا سے ولی فإنكم على عمل صالح تصديق عمل کوي ثم قال بیا لولا ان تغلبوا کچرنه خوف د دې چې تاسو مغلوب کله شئ تاسو نه بخلق دا پړی راخ کی لا نزلتو زبرکت کو شوما حتا ازل حبل ترجیح ما به اخو دا پړی علاتقی پدی وګي باندې واشار الاتقی معنا کوي اوپر اخ کای کچر د مغلوب ګستاسو خطر نه زب کوشوما او په دې وګي بمینځ پړ اخو او د کوی نه ډول راخ کا لیکن بیا تاسو مغلوب شه خلق و چې د محمد صاحب سنت دي نور سره بیا راضي او په براخ کې نو تاسو به بینا محروم شه بعض کارون پیغمبر علیہ السلام د احمد سہولت فاروی دي جی ابو ما جاء في زمزم باب دې بیان دا غریوات راغل په بار زمزم اوس دا زمزم چې کوم دینه دا کوی دی او دا د حدیث اسماعیل علیہ السلام د قدمونو وهلو زیو الله مهربان او وخت او بر او وخت کړي حاضرہ به چرالو نغی زمزم معنی بندشای ادھرے گئے نو کی چری وی حاضری زمزم نه ویلې دا او بد سیلاب په شکل باندې احمد اوسم د سیلاب نه کمی نه دی وی 50 لاکھ دی 40 لاکھ دی 30 لاکھ حجان دی ہر حاجی یو کین دو کینا درې کین راوړي
او ما شپږ راوړو اوسم غالبا چې دوه کینر پراتی نو دوه کینر خو ما شپږ راوړو ما څه سامان نو وبو میراله نو پورا دنیا ته چې کوم دې کنه زمزم وبرسېدلې دي اتم حجان روزانه وبس کی په ګلاسونو باندې مدینه ته په گاډو کې وړي دا لوی سرمایدار چې دي دوی له زمزم وبرسي بادشاہان له پکورونو کې او الته کې دوی استعمالي څومره وبدي او الته یو عظیم شان ټینګای دا چې کوم نه زمزم لوټي ډکی او الته یو خاتم وای چې دا دمر عظیمه ټینګای دا چې دې کې د سلورو کال شتاک مانا کې دا زمزم کې بنشي نو سلور کال حجان کې راځي زمزم او اورل شي او چې سلور کال 15 کال په تیر شي نو دوی بیا او ختمي بیا اعلان وکي زه وړه بیا د پورا ملک غوټ رحمان خلق راوړیو ځان له وړي چې ټینګه خالی شي بیا خو صفایو کی بیا پکې دویان واچي بیا دوباره ترتیل پاک خلق ته سوګو د دې مکه دی وجنا بل څه دی وجنا نقصان نه رسي وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال انس بن مالك كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال سقفي وانا قال حضرت ویلو بس ګورا داتا په کتاب الصلات کې ویلو ښا نبی علیہ السلام بده جبريل امین راغی معراج په سفر باندې وای فورجا سقفي زماچت سورې کرشه حضرت تکور چتنو د چاو ام هاني صاحب یو کو نسبت مجاجد وانه به مکه فنظر جبريل السلام د برنا کوشه ففرج صدري زما سینې وشلولا سینکرا ثم غسلوا بما زمزم بیا په بوده زمزمي اوس کو دال سکړه وی وینځلا ثم جاء بالتصم ذاب ممتلئ حکمت و ایمانا بیا را یو پلیټ چې ډکړه شو د علم او د ایمان فافرغا فی سجدما پسنه کې واړل ثم اطبقون بیا سینه را جوخ تکړه وی ګندره پریشن شو ثم خذ بيدي بیا ذ تلاسونی علم فعرج بي الى السماء الدنيا اسمان دنیا ته بوتلما فقال جبريل خازن السماء الدنيا او جبريل هغه دربان چې د اسماني دنیا ته افتح دروازه کول دروازه کلاوه قال من هذا سوق في جبريل عليه السلام قالوا الحديث قد مر قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري قال عن عاصم عن الشعبي عن ان ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ماسکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په زمزم فشربا حدث کلو وقائم چولاړو دینه معلومه شو چې زمزم او ولاړ اسکل شي او تا جایز دي څوک افضل دي وچ افضل دي چې په ولاړ اسکه او څوک چې فقط جواز دي او دا خبره اولاده لیکن چې افضلیت شي نو وجوب درجه نه ده اوس خلق وجوب درجه تر رسول دین پناسس کا قال عاصم خلف اكرمه فخلف اكرمه پوښتنه ما کان یوم اذن الا على بيرنا مان عاصم وی چې درست کینو ځان سره اکرمه په دا غرض او اکرمه استغفر فحلف اکرمه قسم وکړي اکرمه چې ما کان یوم اذن الا على بير حضرت په دې رضبانه پسګیو په اوخ باندې ولاړو اوخ باندې ناستو نو معنا د قیام نه مراد په اوخ باندې وو دغه سی ولاړ نو چې دغه سی ولاړ شي نو دغه علما ډیر توجیه ذکر کوي یا قاضي کو بډیره توشونه خټه وي نو ځکه حضرت کې ناستنه چې کپڑے خراب نشي یا د کې ناستو زینو یا جوازن دی لپاره چېر نور خلق له په تکلیف ملاو نشي بیا به هر سړی کینی هر سړی کینی نو تکلیف ورته نو دی لپاره حضرت اسکل باب طواف القارن بعض بیان د طواف د قارن چې قاری والا نه د قارن توکل دا طواف د قارن معنا چې یو سړی د میقات نه د حج او د عمرې په یک وخت نیت وکړي نو دې بسکی نو ما ته وخت کې چې تا پوه کوا لکه ته قارن شوي او تا د قران نیت وکړه نو دې ځنه بلار شي حرم شریف ته مکه ته الله دې ما تا سره بوزي تا دې ما سره بوزي نو اول به طواف د عمرې کې و چکرا بیا به رکعاتې طواف کې بیا به صفا مروه سعی کې سعی نه بعد بیا په دغه احرام کې په حرم کې پاتې کیږي بیا چې کله وم
ترویه شي نو سار وختي چې موضوع کې نو طواف قدوم به وکي اوس دې کې دو سورې کې طواف قدوم پسې وته صفا مروه وکي چې طواف قدوم پسې صفا مروه وکړه نو بیا چې رستو حج فارس یو طواف زیارت کې نو بیا پتا به سایه نه او کتا طواف قدوم فقط وک او هغه پسې صفا مروه جو نکړه نو بیا به طواف زیارت سره سایه کوي بس نور څه پکې نشته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهلنا بعمره ثم قال من كان معه حج فليهل بالحج والعمره ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني طواف واحد لبعد استحلال آخری او ارجو طواف مخي شو مخي. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن نافع ان ابن عمر دخل ابنه عبد الله وظهره بداره فقال ان بس دخل ابن غورا توجه کا معنی یاد رکھا عبداللہ ابن عمر سے چوکنا دے په حج باندې مینو هر کال به حج لته اراده چوکړه نافی ورته چې بابا مزه دې کال باندې داغه کالو چې د عبد الله ابن زبیر او د حجاج جګړه مګړه اختلاف دې جنگ به چرتا توا چرتا پات نشي حج پات نشي بابا جی مزه په داسې حال کې چې سولي په کور کې وا عبد الله ابن عمر وی چې ما حج ذکر د نبی علی السلام زما کې جنگ جګړه چرته شو نو موږ خود عمره لچتلو او چې مشرکینو بند کو نو موږ الته کې حج ولې کلا او ځان فارغ کړ زبردغه سي دمي احصار ورکه واپس پر اعظم خو بچو ما پرېګده ما منه کوي مززم حج لا معنی دا ان ابن عمر دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله راغ عبد الله ابن عبد الله وظهروا في الدار او د عبد الله ابن عمر سوالي چوا هغه په کور کې ولاړه فقال دیوی الک زوی ورته انی لا امنو بشک ز محفوظ نعما یزو یریګم ان یکون العام بین الناس قتال شاید شی په دې کال باندې جګړه د عبد الله ابن زبیر او د حجاج وغیرہ فیصدو کان بیت تاو د بیت الله نه منکی فلو اقمت ابابا کی سکل تو کور پاتشنو دا بخی فقال ابن عمر سے قد خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وطلب د کور نبی علیہ السلام فحال کفار قریش بینه وبین البیت رکاوٹ واچو مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله په منځ کې عمره اوله چوا پوجګنا فإن يحل کچره دا جنگ والا حائل شي زما او په منځ حج زما نو افعل کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم زبا عمل کوم چې کما عادت کړو مانو قربانی بولې کما قربانی به زبا کما واپس پر راځم فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم قال بیا اشهدكم زتاسو گواکم انی قد اوجبت ما عمرتي حجا ما واجب ک سره د عمرینا حج یعنی ز قران کوم ثم قدم فطاف لهما طواف واحدا بیا طواف ک دي دوړ پر طواف واحد معنا لپاره د عمره او د حج پد خوب درفینه یو طواف مار یاد شو طواف واحد ک معنا یو طواف د عمره کړو د بیا چې کلا واپس راغی نو دې دوړ د پر طواف واحد ک یو کې اخر کې کړه جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الياس عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عاما نزل الحجاج بابن زبير فقيل له ان الناس كائنون وان ابن عمر اراد الحج ابن عمر سے ارادہ د حج کړو عاما نزل الحجاج بابن زبير هغه کال چې حجاج عبد الله ابن زبير باندې حمله کړو او دې د وحور بندوبست کو فقيل له ابن عمر سے تو ان الناس كائنون بينهم قتال بیشک داخله چدی کې دن کې د پمندودو کې جنگ و انا نخاف ان يصدوق انو یریو چې تاسو بیت الله نو اسار کی فقالوا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذن اسنوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
نو که زه ایثار شوم او جنگ وشو جنگ شروع شو نو زه باغ عمل کوم چې کوم پیغمبر سیب کړی انی یشهدکم انی قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء کله چې د ورسېد په چټیل میدان د بیدا مدینه ته نږدې قال ما شان حج والعمره الا واحد حج او عمره خدوار یو دي او شهدکم انی قد اوجبت حج ما عمرتي وعدا هدیان او ذات قربانی ولېګلا اشتراو بقدید چې دا قربانی اغسته او د مقام د قدید نه دا د حرمینو په منځ کې یو ځای دی ولم يزد على ذلك او دی قربانی نه سوا نور سنو وسرا ولم ينهر دا نو ولا کړي ولم يحل من شيء او دی ځان نو فارغ کړي د احرام نه یعنی ځان نو حلال کړي من شيء حرم منه چې کوم په وجه د احرام په بند شو ولم يحلق ولم يقصر او نه سرکل کړو خریلو او نه کینچ کړو حتا کان یوم النهار چې اختر رسوا فنهر قربانی وکړه وحلق سر وکړو ورا او دې دا ثابت کړه چې ان قد قضا طواف الحج والعمره بطواف الاول دې خپل حج او عمره پړمبي طواف باندې هغه طواف افاضه ده نو یو یې کنه بیا یو طواف اول شی و دی وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دقه سي عمل پیغمبر علیہ السلام کړو باب الطواف على وضوء دمر زور باندې وقف وګورئ بس